بسم الله الرحمن الرحيم. وفرض الغسل المزمزة والاستنشاق وغسل سائر البدن، وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وليس من ویلیو کتاب الطهارت کی مصنف علیہ رحمت و مباحث ذکر کړي پغې کې بحث اول ازاله د حدث اصغر و سلور اجزاء باندې مشتمل تیر شو. وصلتا بیان د دویم بحث ذکر کوي بده کې ازاله د حدث اکبر بیانې درو اجزاء باندې دا بحث مشتمل له اول نمبر فرض د غسل را بیانې او دویم نمبر سنن را بیانې او دویم نمبر او اول نمبر فرض د غسل، دویم نمبر سنن او دریم نمبر به انواع د غسل ورته او که هغه معانی یعنی نواقض غسل کوم ورته اخلي. دا درې اجزا به بیانې ان شاء الله. راځي ول اول بحث تا غسل کې درې فرایض دي، یو مزمزه ده، یو استنشاق ده او بل د ټول بدن وینځل دي. مزمزه څه ته ویل کېږي؟ مخکې او دس کې دیر شوی خولې کې وبا اچول او دس کې چونکې دا مسنون او په غسل کې دا د فرایضونه ده. څومره خوله وینځل فرض دي ولې سب خوله چې څومره حصہ ده تر جبلان د داړې یو ټول توبه ورسیږي دا فرض ده چې یو زم پکې وچ پاتې نشي. دغه طریقه ده چې خوله کې دی وواچول خوله ډکه کا کله چې خوله ډکه شي نو بس بیا ځای ته ورسیږي او که ډکه کړي دي نه نو سن مرتوي بختو کې اخو دې خو چې کې تا ورتاو کې وبا الغننه وبو بخله کې اخو دې خو تا ورتاو کنو بس پته لګي چې خپل خاص نوم یې نشته پاتې شول غرغری چې موږ غلغړه چې ورته وایو نو هغه ته مبالغه ویل کېږي. هغه مستحب ده په غیر رمضان کې او په رمضان کې به مکروه ده. هغه نه کو رسې به هجی ورپسې استنشاق ده. استنشاق معنا پوزي توبه چې والله مودس کې تیر شوی وو ولې صرف څومره فرض ده د دې پوزي دا کم اډو کې له دس کې موږ دا خبره کړې و د دې اډو کې نه لاندې کمې سره د غلم دول د فرض دي او به ټول بدن وینځل دي. بهرحال لاندې لیکلي دي وغسل سائر البدن. سائر په دوه معنی باندې راځي دا جامع کیم دي. علامه شمیر رحم الله تاسو تبراشي ان قریب یا براغلی مطلب په قائم کړي باقاعده هغه کې او کمال له لغت خبر راشي دا چیړی ته وګینوي کده لغت امام دی نحوی خبر راشي بالکل یو نحوی بشانی چیړی د صرف والا معنی والا منطقم چیړی دغه شان اصول فقه به انتي بهترین انداز کې ذکر کړي تاسو ورو پته ولګي. لفظ د سحر په باره کې ویلي دوه معنی لري، یو سحر په معنی د باقی دی، یو سحر په معنی د جمی دی. او دا جامع کیم دی، جامع کی شروع کې دا خبره ده به اغلی کلی ور بسې چې سائر په معنا د باقی دا معنا مشهور ده او د جمی په معنا جمی والا نسی لګی تاسو کتلې ده الټه شوم بګي نو په معنا د باقی سره چې کوم دا مشهور تقریبا د سیلی کړي جمی با کنه الټه شو یار مطلب راوړ وته زما تر وختلو دا قونه دي اواز لړو
اچھا په معنا د باقی دی په معنا د جمی نه دی ښه صحیح ده اگر چې په معنا د جمی استعمالي کې قاموس په حواله سره ذکر کړی دي دلته په معنا د باقی د اعلان دي لیکلي تاسو ور اسائر الباقی ومنه سور جټی ته ویل کیږي الذي يبقيه الشارع شارب چې سکون کې باقی بریک دي مطلب برابر مولي صاحب غسل چې مجموعي تور باندې یو له اقسام لري باقي کې څلور قسم دا فرض دي څلور قسم غسل فرض دي اول الغسل من العلاج یو سره خپل شرمګه د خزي په شرمګه کې ور داخله کې انزال وشي کې ونشي بهر صورت غسل واجبيږي یو موږ ته التقاء الخطانين وایو دویم نمبر چې انزال وشي بشهوتن شهوت سره انزال منی خارج شي غسل واجبيږي او فرض شي دوا دریم نمبر حیض او څلورم نمبر نفاس یعنی حیض چې ختم شي او څلورم نفاس چې ختم شي نو غسل واجبيږي او څلور غسل چې د مسنون دي یو د جمعې د پاره زمونږ د حنافو په مسلک او دویم د عیدینو د پاره او دریم د احرام د پاره کده عمره او کده حج وی او څلورم نمبر د عرفه د ورځې لپاره غسل کول د مسنون دي دا کوم صورتونه کې چې مسنون دي غسل دي کې خلکو ته فائدہ ده چې خلکو تا غسل نه کړي چونکې دي مقامونو کې خلک را جمع کیږي نو تانه به بدبيزي بل ته تکلیف وي خجي دو غسل واجب دي او مړي د غسل ورکول دي او دیم کله چې نجاست غلیظه دا قدر درهم نزيد شي او خفيفه دربع ثوب نزيد شي نبي دي وینزل دا واجب دي څو شو دو شو کنه او یو غسل چې مستحب دي او د دې ډېر افراد دي لکه کافر یا کافر چې مسلمان شي او ماشوم چې بالغ شي او لیوانه چې کله روغ شي دغه شان نور صورتونه دي دی وخت به غسل سوي مستحب وي تاسو به خبره پوه شولې برحل وفرض الغسل المزمزه اچھا جوز جدید جزئیات واوري مسله ده چې وسړي خپل غاخ هغه د سونی چاندي مسالې نه یا د عامي مسالې نه ډکړې وي نو مونږ خو ویل چې پورا خلو وینځل فرض دي نو هغه خو چې کله ډکیل ته به وبن رسی نو څه حکم به وي نو مولوی سي مونږه قاعده ویلې و او ان شاء الله نن به بيو کې وایو کم یو شی چې د بل سره اتصال قرار لري نو داغي په حکم کې ګرځي دا مساله د غاغ سره اتصال قرار سره متصل کیږي نو د غاغ په حکم کې ګرځي د برې سي عمده شي لکه د غاغ برې سا لاندې یختر سول ضروري قصه ختمه خجي دای طریقه د انطباق شوله تطبیق شوله ورپسې دویمه مسله کې وسړې وبوس کی دې سره مزمزه کیږي کنه نو مولوی سی ابدا ذهن کې واچوي او بس کل چې لا خله دې نه انزلي او غسل درمانی واجب وي نو مکروه تنزیهی ده به دو صورت لري اسم مقصود کی کچره ډکه خله وبدي وسکلي چې د خله هر جز ته ورسېدلې اگر چې مکروه تنزیهی کار دی وکړو خو خله دی وینځل شولا مکروه تنزیهی ځکه دی دا وب مستعمل دي او تطهیر کړل دي مستعمل وب خو مطهر نه پیږي په او دویم صورت دا دی چې ډکه خله وب ونس کی ان دې سره به مزمزه نه کیږي او مکروه تنزیهی کار دی وکړو حق خله دی وینځل صحیح نور بدن دی نه دی انځره خوراک کې اسکاک کې بلکې دا سی وایو خله دی انځل کنه دی دا د وبو د سکلو بنې تو بس کې نو اس مستعمليږي نه نیت خو دې نه دی کړي هم دا شان خوراک کې نو بلا کراهت جایز دي په حالت د جنابت کې خوراک سکاک کول ماشوم ته زنانه پي ور کوي دا شان روټي بخي ترکاری بخي سړې ګرځي را ګرځي دا ټول جایز دي تاسو کزین کې امام بخاري رحم الله په باب تړلې دی باقاعده او یو دوه حدیث په کې راوړي یو نام دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره په بازار کې ملاو شو او ته منډه کړله او ته تاسو کولی
او ته وایي چې جنابت کې ومه دا حدیث تقریر دا ورته ونه ویل چې خطله په جنابت کې ګرځي دا هټیک نه دی چې موته ونه ویل حدیث تقریر خو به نه کنه ورسېدلې به مرحل دا مسله مشوره ورپسې درېمه جزئیه جديده مسله کچا غاخ باقاعده بل لګولې یي کور لګولې غاخ ته نبی به څه حکم وي نو دلته دغه دوه صورت جوړیږي کچری غاخ بل لګولې په اسانه طریقې سره وستل شي یي کور ور لګولې په اسانه طریقه باندې لری کیږي نو به غسل لپاره خامخا بدل لري کوي کني غسل به نه کیږي او کنه غاخ داسې لګولې چې بغیر د حرج نه لري کیږي لکه نن سبا چی کورې داسې ورچولې بغیر کیپ چورته وي چې بغیر د حرج نه لري کیږي ډاکټر له بزی غیده پارم نبی سره د دینم غسل کیږي او وقت ځړه قاعده ر اتصال قرار لري او هغه قاعده نه خو خدابل زین کې کینه وای ماده د معین القضات کې شرعي مجله کې الضرورات تبيح المحظورات په وجمانه لا حرج في الاسلام رسي بدي خبرو نور څنګه مادي دي مضمون کډیر شوی کنه تجلب التيسير څنګه دي المشقه تجلب التيسير مشقت تيسير ان ترکاږي ان شاء الله ورسېدلې به خجی دغه شان بیان د استنشاقم دی زنانه او پوزه سوري کړي کې خېلمي سره دا غینم کار کیږي بځای بس خدای مغر کې کګرځي بږي او وغسل سائر البدن سره دا ولګو شي دی غوګونو کې والي د برزه جوړ کړي نو کچره دغه کولاو وی کولاو غتمه کې دا خبره مخ کې کړي و نبی مستحب ده چې هغه به وخوځي دا مندري چې دا مندري وته وی کنه دا وخوځي راوخوځي او کشری کلاو نه بالکل بندي تنګ انتي او ورتل ورته مشکلي نه به فرض د چې وی خوځي وخت مکه موږ د غشان ویلو هدي یو جز ختم شو دویم جز سنن الغسل د غسل لپاره مولوی سب اچھا جیلان دی یو قاعده ده نحوی قاعده وزار السر روانه ده مخکې سنن غسلم څلور بیانې فرایض خو درې بیان کړ سنن څلور بیانې اول نمبر مغتسل چره دا بلاس وینځي ځکه آله د تطهیر ده شرمګا به وینځي کې وینځي نجاست به نورم خور شي او بدن مانی پکم د بدن پکم ایسه نجاست پیغه به وینځي دا اول نمبر شو لاس شرمګا پکم ایسه د بدن چې نجاست وي به وینځي دویم او داس بو کې څنګه چې مونږ له ودس کوي او درې پسر به برواړی ټول بدن به برواړی او څلورم ورته تاسو څنګه اوریا غشانې مکه به به دې مکان نه لري شي نو که مخکې شروع کې خپې نه انځلي وس بخوي خپې وینځي دا څلور سنتونه دي بځي ورلا اول نمبر مغتسل بلاسون او فرج وینځي مغتسل ورته ویلو هلن کې دا خلا مغتسل نه دي نو مخکې دا خبره کړې و چې قریب د شی معنی حکم دی نه شي لګي کنه نه دې په وجه یو ته مغتسل وې دي او دې لپاره یو قاعده ووري کم چې د او د سنن دی غد غسل لپاره سنن دی بحر رایق کی انما كان سنه في الوضوء فهو سنه في الغسل قصه ختم شولا البته استثناءات بګشتره لکه یوم داسې قاعده کلیه نه په فقه کې چې دا غنه دي استثناءات نه عام طور ته خامخای استقبال قبله چې په ودس کې مسنون ده البته موږ نو بیان کړی ها خدا هډر شي دي دا همتون دي تلګي لګري او په غسل کې استقبال قبله چې دا به ادبي ده نه به کې ارسي به وجه دای چې غسل چې سړی کوي نو د خو کپړې استلی نکش په عورت دی او قبله ته مخکې دا به ادبي ده خجی بل مسله دا د دې سره جزئیات
کچری برچت د وصلخانی کلاوي نو به خود چا د نظر څخه شوبه نه یا یو کلاو میدان دی خود چا غالب ګمان دی دا چې دلته څوک نه راځي بربند غسل کې جایز ده اگر چې افضل ادا ده چې هم د حیا په خاطر باندې سدي کجی بس به که څه جزئیات تاسو به رسو ته پوسو کې سي مخکې وځو کجی به اودس کوي دویم سنت دا اودس وکنه دویم ثم يتوضا وضوءه للصلاه ولې څه اودس کې سنتونه تیر شي ټول تل مصاحبات ټول بدل ته پټ کوي کا نیت به وکي بزله باندې او که بخله باندې ویم سیده رفع جنابت نیت به وکي بسم الله ویلې شي خودم ردا کچري وصلخانه پاکه وا ګندګي خطرې نه وینول تل بسم الله وصلخانه کې ویلې شي دا کپړو د وسلو نه مخکې به وي لکه پورا اورې دا مساله که وصلخانه پاکه و بيخي نو کوم خپل چې مخکې ورنباسي سیده او که روزي تی کوم تی مخکې روباسي سیده او که وصلخانه کې ګندګي خطر وا غز خپل اول ورنباسي او خې خپل اول روباسي دي او که وصلخانه پاکه وا نو ورنوتلو نه مخکې به کدواګانی کمی وای پتی زواز مانی ویلې شي او که وردن نشو به د دواګانی وغیرہ پزله کې وای پوهه شری بده خجی نغشن بسم الله دا او داس شکی استنجا به ورلکی کنه کوي به ورل استنجا کا او بهتر دا چې څنګه تم ویلیو تیمون دلتم دی مطلب ټوله کیسه بګرالی خجی او داس بکی پشان دا او داس د منز وضوءه للصلاه نو امام ترمذی رحم الله کم باب قائم کړي دي د غسل لپاره دا او د سنوي کې دوه احادیث راوړي ګر سازو زین کی یو د میمونی رضی الله تعالی عنها حدیث ته هغه کې دا دي څنګه چې صاحب د قدرت ذکر کړي خپې بنینځي خپې برستو وینځي او یو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث ته قایدی کلی بتور ویلی وضو اول الصلاه څنګه چې شروع ول الفاظ دي چې د بخپم ډایرک ورسره وینځي نو زمونږ فقهای احناف تطبیق کړي دي کچری وصلخانه کې توبه بزان را چې د مستعمل وبو ودريږي نه استغفر ته نه راخیږي دومره ډیر نه جوړيږي لکه نن سبا وصلخانه دی وبو مخ سره زی به دلته د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د حدیث موافق عمل له به ور سره ډاری کینځي او داس کې یا غسل کې او کچری وبو ودريږي نه به د میمونی رضی الله تعالی عنها حدیث موافق چې غسل دی او کو غاړې ته بشي به بخپي وینځي ابه به مسنون ورسېدلې به خجی او داس کې چې مسکې به بچي نو کسری وینځل دي سره مس خپل کېږي خو کاول نه او داس کول غسل کې او مس وکړه ام سیده بیا په سیم غسل روان دي خجی ثم يتوضا وضوء للصلاه الا غسل رجليه دا خبر وشولا دریم ثم يفيض الماء على راسه وسائر بدنه ثلاثه درې بیرو په ټول بدن وبرچی په سر باندې طریقې کار بيداوي خي ولي باندې به درې بیرې رواسي بیګت ولي باندې درې بیرې ابه ټول بدن باندې سر باندې برواچی ټول بدن باندې درې بیرې راسي بدی باندې یو بیر په کې فرض دا باقي دوه بیرې د مسنون دي لاندې ارسلي کلی کا خجی بالټه پروت دی وغه تستانه وبتوي ساس کی ورزینه به بچ حکم وي ندی غو تفصیل لیکل ان شاء الله سبا له موږ دا باس به وایو خدا دلته چې کوم لیکل شوی تاسو هغه واوري ان تقاطر الماء في وقت الغسل في الاناء ان كان قرينا لا يفسد الماء کوبه ساس کی لکټویږي نو بنه فاسده بالټه کی چکم دی مسله زده شو او کچری ساس کی ډیر غورځيږي نو به فاسده وسوال دا دی چې لک ساس کی څومره یو زیات ساس کی څومره وحد القليل لکله چې دا ساس کی وبو کې غورځيږي او وبو شلینه بالکل چې ساس کی زی غیخ مانی لګي او کنه دغه شانونه به کثیر دي خالدین مسری ان شاء الله پر وضاحت به سبا کوخه تحقیقی خبره چې دا به سبا ذکر کو نو بلغه مزه در کی دا به پرې دی
خجی بهرحال امام محمد رحم الله نه نقل دی دا دای مذهب دی کچری دا ستنی د سر په شان ساز کی بالټی کی غرزی کی څه خبره نشته قلیل دی او کزید دی وی به کثیر دی مخ کی راځي یو جزئیه ذکر کړي ثم يتنحى ذلك المكان فيغسل رجليه خبر ختم شو لذات سلورمخه وس یو جزئیه ذکر کړي وليس للمرأه ان تنقض ضفائرها في الغسل اذا بلغ الماء وصول الشعر مسله دا شوله شکله د خزي د ویختو یخت وبرسي نو کمی کمسي جوړی کړي دي دغه کولا ول ور ضروري نه دي دلته دوه صورت خپل جوړیږي کچري یخدو ویختو ته وبنرسي کمسي کولا ول ور ضروري دي یو مسله او کرسي نو به کمسي کولا ول ور ضروري نه دي اگر چې بهتر دي چې کولاوي کی یاد ساتئ دا د خزي خبره وا سړی د پاره بهر صورت حکم دار کمسي وکولاوي او به غسل کوي کچري اختي غټ غټي به بدا بس چې ته وایو چې کمسي ولا سيدي کنه دي دلته لاندې څه جزئیات ذکر کړی دي کچري خزي ته د غسل لپاره د وبو ضرورت او بنوي په پیسو خرڅېدلې پیسې به بچای وای کمالدار او خپل پیسې به ورکي او که غریب او خاون به ور ورکي ځکه خاون ځان ته برابرۍ چې برابرۍ نو به پیسې ول ورکي امام ابو لیث وی بهر حال خاون باندې ضروری دي د سکل والو به یادو مسکل والا نه نفقه کې راځي اما کې خود غسل ووسته ابو لیث ولا مسله د سکل یادو مخه نبی وریدا خزي سکل ته ضرورت به شو د وبو سکل ته وبنشته به پیسو خرڅيږي نو دا په نفقه کې راځي خاون به ولکې او د صوبه کنه ویني به وېدان به خاون مانی دي دا مسله به ذکر کو ورپسې جمله مو ویل هغه خنوا د جنابت غسل لیو نو دې کې کمالدار او خپل به او به اخلي که غریب او خاون بیلی سکلو بچی دي او ولا خاون لیدوا او د صوبه خپل علي درې او د هیز او د نفاس ولا وب نو کچري الله سورزو نمخ کې مخ کې هیز ودرېدل سلوي خورز نمخ کې مخ کې نفاس ودرېدل وز د غسل وبنشته به سو مانيلي وز به ولا خاون لي دلته دا ټکی وې ځان ته برابرې ټول کار ده او کچري ورځي لس ورځي برشولې یا 40 ورځې نفاس کې برشولې وس لامبي وبنشته په پیسو اخلي خځه ته وځي خپل اعلی خاون لبار حالت سیټ شوی اکر خو برابر دی کنه دې سړي نه د وسوکا حذفایر تاسو په ځنی کنه کوم څه ته وای مینډي دو باسا دریم باس انواع الغسل نمنګ ویلو دی لک د عنوان لک کته څنو ورکول شي نواقض الغسل کوي خو انواع الغسل نوم کول ورکو بهتره وای ځکه دلته انواع بیانېږي مختلف نو معنی چې کوم غسل واجبای من وخت ذکر کړی څو دي څلور صورتونه کې غسل دا فرض ویات ساتي واجب په معنا د لازم دی لازم واجب دی وخت واجب تم شاملي فرض تم شاملي زموږ د فقهاو طریقې کار دی چې هم ته ور دی د فرض د بارم لفظ ده واجب ذکر کوي الزکات واجبه الحج واجب دا فرض دي دلته فرض خبره ده نو انزال المني على وجه الدفق والشهوه من الرجل والمراه دا اول صورت دي چې سره غسل واجبيږي چې مني خارج شي او ټوفم وي ور سره شهوت هم بکیوي کله سلینه یو کده خزینه تم اشترک یو باس وچیړو خجي والمعاني الموجبه دلته جوړیږي داسې ظاهر داسې ده چې څوک غسل هغه یعنی اسباب غسل بیانېږي حالانکه اسباب غسل نه دي د اسباب جنابت دي غسل بغیر بس واجبېږي ونه رسیدلې خبره مو
نو دا یو اعتراض په شکل کې وایا چې والمعانی الموجبه معنا اسباب موجبه د غسل هغه دا څلور دي حالن کې دا اسباب موجبه د غسل نه دي دا جنابت دي تاسو جواب ورکول شي ها ګوره دغه معنی څلور چې دي دا اسباب دي د پاره د جنابت او به جنابت سبب دی د پاره د غسل هغه سبب او سبب شو او دا قاعده د اصول فقه چې سبب او سبب ته حکم د سبب کولای شي بلکې موږ به ان شاء الله مادو کې راشي کله کله په سبب او سبب باندې حکم د سبب لګي که سبب کې څه تعدی وغیرہ نه وي دا به ان شاء الله راشي به لکه یو سړی دی کویا ایستره بلا راکې کنه لا راکې او بل ورو غرزیدلو نو علت خرد ثقلو او سبب د دا راتګو پښون کې هغه مباح وای کې څه نقصان نو نسبت چاته کیږي چې کوی ایستره دي د ویلې کې سبب او سبب ته نسبت کول پوه شولې به ناراضي د سبب او د علت تعریف وګړي ډېر اهم دي دې ان شاء الله نور باسو سره به کو ما ته لګ متوجي شي یو سبب یو علت وي د مجاز اقسام دي چې 24 علاقه د مجاز دی په کې دوه دادي ذکر د سبب مراد ترنه مسبب ذکر د مسبب مراد ترنه سبب ذکر د علت مراد ترنه معلول ذکر د معلول مراد ترنه علت کم صحیح ده کم نه دی هغه سره به ګورو نو دا دوه ټکی بس دکو یو سبب او دویم علت نو ماته متوجه شي مولوی صاحب سبب په تعریف کې څلور اجزا دي ګوره یو تا په دوو اشیاء کې چې یو وضع شوه د دویم د بار نوي دا یو اول جز شو د تعریف سبب چې دا وضع شوه د مسبب د بار نه ویږي کویا چې وکنه وخت تیر شو دا وضع شوه د باران د څوک کې ورو ورځي کی دویم اول چې دا به مفزي وي ثاني ته اول سړی ثاني ته رسي اكو یا سړی هلاکت ته رسولو نه بیږي څو شو دوا جزء دریم ثاني چې د اغا وجودن نه موقوف په اول باندې او څلورم وجوبن هم نه موقوف په اول باندې ټول څو اجزا شو سبب په تعریف کې وسی روان وي مغه دو اشیاء کې شی اول وضع شوه د دویم د بارنوي البته مفزي وي ها دویم نه وجودن موقوف په اول باندې او نه وجوبن وای شو لیکنه دي ډیر بار زموږ اصول فقه کې مثال بیانېږي هغه یو سړی خزي ته وای چې ته آزاد ای نو خزه ور سره طلاقيږي نو آزاد چې دا ته آزاد ای دا سبب دی او خزه طلاق شي دا حکم او مسبب دی راځي د سپیټ کوه آزاد وضع شوی ده د پاره د طلاق نه ده ها دویم مفزي د طلاق لا څنګه مفزي ده آزاد سره ملک رقبه چې داغه کی ملک نه وزي ملک رقبه ځای لکېږي او ملک رقبه په زمن کې ملک رقبه سره ملک متعه چې ده بوزا خو به جنې متعه بوزا دو ګوتی پټې دې په لکونو باندې کیږي وشنا خې مزي پی کیږي شیخ سے ویل سی وي وګوره ملک رقبه ور سره ځای لکېږي او ملک رقبه سره به ملک متعه ځای لکېږي پوهیږي کنه د سبب او د مسبب په جندل اسانه طریقه دام ده چې د سبب او د مسبب په منځ کې واسطه ای ازادي او طلاق په منځ کې واسطه څوک د ملک رقبه ځای لکېدل ما په خپل په ورسېدل ها دریم ټکي وجودن به بني موقوف وجوبن وجودن یعنی دلته هم دی مثال کې دا طلاق چې دا په ازادي دو نه دی موقوف د دین غیرم کیږي طلاق لفظ وته وایم طلاقيږي کنه نو وجودن نه دی موقوف وجوبن موقوف نه دی معنی دا چې ازادي ټکي دراشي او خامخالي طلاق راځي ور سره دام نه ده کنه نیت د طلاق نه کړي به راځي یا غلام ته وي ته ازادي طلاق راځي مړي چې پیږي یا وینځ ته وي ته ازادي طلاق راځي ناراضي وجودن موقوف باندې پوه شولې وجودن موقوف مطلب دا دی چې دا څنګه ده چې مسبب بالا موجوديږي چې سبب دی موجود شي نه اسباب خو غني دا نه د لازمي چې دی بوجي لکه قتل دا یو مسبب دی دي اسباب غن شي دي ندي په سبب کې یو سبب تور معنی سر وهل دي نته به کته دا ویل شي چې پلان کې نه دی ملزکه چاوله او تور معنی سر نه دیواله ویل شي دا غن اسباب دي وجودن نه دی موقوف او وجوبن چې سبب دی موجود شي
تور دی استعمال شي او خامخا دی مړم شي کلاشنکوب دی استعمال شي خامخا دی مړم شي زهر دی استعمال مړم دي شي کېدای شي دا تاسو به شولې کنه مخکې راځي دا خو شو علت چاته وي راځي دغه دی اجزاو کې خپل فرق راځي چې دلتم دوا اشیاء وی علت بالمعلول معلول ته حکم وی علت وی علت مسبب ته حکم ویلو نو ګوره شی اول به وځي شوی شی ثاني ده پر حالت څو وځي شی بنوي کا دیم شی اول به مفزي وی شی ثاني دلتم دسیو دریم شی ثاني به وجودن موقوف په شی اول باندې التنو څلورم شی ثاني به وجوبا هم موقوف په شی اول باندې التدسنو ما بخل ورسېدلې به تر پر آسان مثال یو سره خزي ته وي ته طلاق ای انت طالق سبب دی وقوع طلاق انت طالق علت دی ما وقوع طلاق حکم دی وقوع طلاق معنا خوند ملک نه خزوتل دا حکم دی نو انت طالق وذ شوی دی ته طلاق ای وذ شوی د زمون پختو کې خزي د نکانه وتل د پاره وذ شوی دی کنه دی شی اول وذ شوی شی ثاني د پاره او مفزي مغه ته انت طالقون یا ته طلاق دی ورته ویل لاړه حکم را لې بس حکم ته مفزي شو خزدن لاړه ویږي وجودن په موقوف دی وقوع طلاق بال راځي چې طالقون انت طالقون ورته وي که الفاظ کې نه سره کې سری سره وجوبن په موقوف دی چې طلاق دی ویلو کنه واجب اوس باغ راځي نه پیږي ما تاسو ته ویل سبب او مسبب په جندلو طریقه دا ده د علت او د معلول نه د تمیز یادو مخه نو سبب او مسبب او علت او معلول منس کې فرق دا دی چې علت او د معلول منس کې واسطه نه وي او د سبب او د مسبب منس کې واسطه وي لګلته وکنه د طلاق او وقوع طلاق منس کې واسطه نشته بل بس واوري د سبب او مسبب منس کې واسطه وي دغه واسطه اصل کې علت وي ګوره دی ګوتو دا سبب دی او دا مسبب د منس کې واسطه شته کنه دا څوک چې واسطه د اصل کې علت وي او ورپسې چې کوم مسبب د علت د پر معلول وي نو د دوه منس کې واسطه نشته د علت د معلول او د دې دوه منس کې واسطه شته د سبب او مسبب ترمنځ تاسو پوه شئ کنه نو زوال د ملک رقبه د منس کې واسطه وکنه او زوال د ملک رقبه علت د زوال د ملک متعید لپاره ورسېدلې به هم دا یو خبره سیبلم کو ذکر د سبب کو کې مراد د مسبب کولای شي او که ذکر د مسبب کې سبب نشي مراد کولای او علت کې دا کار دی کې د ذکر کې معلول مراد کولای شو که معلول ذکر کې علت مراد کولای شي ولې د سیدا به برابرني قصه لګوګ دي شي ری به دوکا اصل دا د زموږ اصول فقه قاعده د تزمن سره مادو کې امدا چې نسبت د حکم به علت تکیږي ویږي ها که څه وزرو علت ته نسبت نه کېدل اصول شاشي کې دی به سبب تکو رسي بدی باندې خجي دا خبره تیر سنور مزين ترالي خو به برابر قصه وګد شي مخ راځي لګ برحال معاني الموجبه للغسل وتويل دي مجازا سبب السبب دي زکا منی چاته ویل کیږي خاطر ابيض ينكسر منه الذكر دا بغلیظ وی سپین بوي ذکر ور سره ماتيږي عند خروجه مطلب دا چې استبا وګرځيږي سر بغدي دا مطلب دی ويخلق منه الولد ماشوم ته پیدا کیږي او په وخت د وتل کې د طلع د وړو په شان بي او به د انډ په شان بي کې چول شي دا د منی تعریف شو هجي على وجه الدفق قید ولګولو چې ټوب سره بوزي د ټوب سره وتلو دا شرط دی کنه دی نو مليسه یو شهوت سره وتل دی یو قید دویم ټوب سره وتل دی توجه جی شهوت قید دا زمنګ د درې وړو امامانو په اتفاق دی دا پکې دی که شهوت نو یوزي به غسل نه واجبېږي او ټوب قید چره دی کې د امام یوسف رحم الله رائے دار چې دم ضروری دی نو کمنی وزي شهوت سره وي هټو بنوي بهم غسل نه واجبېږي او د صاحبانو طرفینو مسلک دا دی کمنی وزي شهوت سره ټوب یو کني به هر حال غسل واجبېږي فتوا چې دا د صاحبانو بقول باندې دا
البته په وخت د ضرورت کې د امام یوسف رحم الله په قول علماء فقها فتوا ذکر کړی دا لکه یو سړی په سفر کې دی او ما تاسو ته مخکې ویلو کله چې انزال کېږي سړی دی وخت کې ریخېږي ټول خوندځي نو دا انزال کېدلو کلکې ونیو دې سر نه ستا پلار به مانه ونوځي بس بیا چې کله خبره ښه سړه شوله بیا یې پرېښودو بیا خو ټوب نه وایي اوس امام یوسف رحمه الله وایي غسل نه واجبېږي او صاحبین وایي وسم طرفین وایي وسم واجبېږي دغه شان یو سړي انزال شوی و لاړې مخې سره ولمبله لکه لکه صبر وکړه خدای غر کړي مخې سره غسل وکړو چې وروته بیت یې مني لاړه اوس به څه وکړم وي امام یوسف رحمه الله په نظم باندې نه واجبېږي او د طرفینو مسلک چونکې مفتابه دي نو لګي تفصیلا کوي نو که درې کاره شوي بیا نه واجبېږي او که نه شوي بیا واجبېږي درې کاره تشه اودس مات کړی دی بیا دې غسل وکړو هغې نه پس لاړه نه واجبېږي ولې ځکه تشه اودس کله تا تشه اودس ماتولو نو دې سرر څه وتي وو تا چې غسل وکړو دوباره راغلی او بیا مني ووتله نو دې کې خو شهوت نشته دی نو دا هغه زړه مني نه ده نوې ده او نوې ده شهوت پکې نشته غسل نه واجب وي زړه خو تشه اودس ماتې څه وتې ده لمګیري دې سي لیکلي دا درې دویم ودش ولي او بیا راپاسېدل بیا دې غسل وکړو هغې نه پس ووتله اوس هم نه واجبېږي ځکه دا ټیم چې تیر شو تا پکې خوب کړی معلومیږي غسل نه پس چې کومه وځي دا نوې مني ده شهوت پکې نشته غسل نه واجبېږي او درې مزل دی وګرځېدل راوګرځېدلې او بیا دې غسل وکړو هغې نه پس مني ووتله نو دا هم نوې مني ده شهوت پکې نشته نه واجبېږي ځکه که زړه وی د ګرځېدو سبب وي او که دا درې وړه کارونه دې نه دي کړي او غسل دې وکړو بیا مني خارجه شوله طرفین وي غسل باندې واجب بیا زړې مني ده ووتله شهوت یو بیره شوی هغه کافي دی چې کله انزال کېدلو سر یې ولک لک ونیو او بیا چې وتلو بیا پکې شهوت نه دی که نه دا خو زړه مني دا وکې خو شهوت و که نه ها دومره ټوپ به پکې ختم شوی ما په خیال زما په خبر ورسېدلی مخکې راځئ دویم نمبر والتقاء الختانین من غیر انزال چې کله د ختانینو التقا راشي معنا ده چې د ذکر کم سر دی د ښځې دواړو سبیلینو کې به کم کم ور داخل شکایت ساتي نو بس غسل واجبېږي ورسره ختانینو ته ځکه وایي دا خو ختنې کېږي د ښځې د غیم کېږي زموږ انا په بنظم صحیح ده دا به انشاءالله ووایو او که د چا د ذکر دا سر کټي نو بیا به مقدار سر که فرج کې ور داخل شي یا دواړو سبیلینو کې اړي وکړي غسل واجبېږي پوه شولې په دې معنی ښځې او که ښځې د خپله یا سړي ګوته راواخېستل او ښځې فرج کې ورکړله نو بیا چې داسې مسله ده چې بعضې علما وایي غسل واجبېږي ولې وایي دا سبب دی د هغې د انزال او زمونږ د فقه قاعده د توجه دا مې وختي نه وکړی کله چې د علت پته نه لګي که نه نه به حکم نسبت سبب ته کېږي یاد یې ساتئ دا انتهایی ډېره استعمالېږي کله چې علت مخفي وي علت اصل خو دا ده چې د نسبت د حکم چاته وشي علت ته نو که علت ته نسبت نه کېږي څه وجه وي اوس به موږ دا تعبیر وکړو چې کله علت ته نسبت علت مخفي وي نسبت ورته نه کېږي نو بیا به چاته کېږي سبب ته لکه د دې برګڼ مثالونه دي دا قاعده ده ما ته توجه ده وره غسل دا واجبېږي چې انزال وشي او التقاء ختانین کې موږ وایي غسل واجبېږي دا ولې لکه شیخ خدن نه شو پته نه لګي انزال شوی که نه د چا تخکاري هلته خو څه کیمره نه لګېدلی چې پته پکې لګي د علت پته نه لګي چې انزال وشو که ونه شو نه لګي نو سبب د دې انزال څه شی ورکولو پکې نه هو شو کنه سبب ظاهری معنی فیصله وشوله نو حدیث کې مرال اذا التقى الختان وجب الغسل تاسو خبره پوه شولې یو سړی چې ودی شي او مقعد ازمکنه اوچتای او د سماتیږي کنه حالان کې نفس خوب چره د علت نه لري بیا د صحیح کني مونږ کې هم بیا د سماتې دله او مقعد چې بزمکه به هم مادي دله معلومیږي نفس خوب نه دی بلکې څوک دی کله چې سبیلین نسوزي هغه دی نو چې کله ته ودوي مقعد ازمکنه جداو
اوس څوتي کنه دی علت مخفي دی پته نه لګي اوس فیصله بچاو شو ولا په سبب معنی سبب دې څوک جوړ شوی سرخه د مفاصل سبب څوک نوم جوړ شوی ځکه مونږ وایو په نوم باندې ماتيږي نو په دې قاعده تاسو پوه شولې کله چې نسبت د حکم علت تنه کیږي مخفي چاته بکو سبب ظاهری تبکو په دې ورسېدلې حجي خزیله په شرمګه کې کو تول کړ ټول رو بده بسراله نباز علماء وی غسل واجب شو ولی انزال خزي وشو کوونه شو علت مخفي دي سبب یې ګوت ورکول دي خزیله دي ګوت ورکړه کار دی ولا وکاتو نو سبب موجود دی نو سبب ظاهری معنی به سره وشي خو مفتابه را اداره دو صورت به جوړ کو که خزیله دي ګوت دی ورکړه فرج کې ای خپل ځان لا ورکړه او شهوت او شهوت سوړ مشن معلومیږي انزال شوی غسل واجب یو کنو بینه واجبېږي دا صحیح رائے ده اگر که احتیاط داري چې وی کی لہذا به ځکه کوته مور کوي دا چې مزه کوي چې تیریږي بس ګول لاس ورو خوږي هغه به غیر کته کې خجی ټیسټ ټیوب بیبي ان شاء الله کتاب الکراهت کې به وایو ریکارډ باندې دا مسله راغلي د مونږه ګڼ صورتونه ذکر کړي د حضرت چې څومره ذکر کړي ټول هم ریکارډ باندې وې دي شته مسله دا به ان شاء الله به کتاب الکراهت کې وایو کله کله د سړی منی کې فرقي یا نور سوجي نبه کمزوري رحم درسینا نو کله د خپل خاون منی وی کله د بل چای بازار کې ملاویږي هغه د بم پزیره باندې د خزي رحم ترسي سره غسل واجبېږي کنه نه دې کې مثلا د قزړه ده که شهوت پکيو نو به انزال لکه چې شوی غسل به واجب شو کنه به نه واجبېږي ورسېدلې په دې باندې او کله خزي موږ هم فتاوی اردو ولا د مسلې لیکلي دي خزي د قتل د بارا د ډاکټرانو زنانم غوتي ور کوي ندی مقزور حکم شکم چې سړی والا مونږ ویلو خام تور زنانه چې ور کوي یا ټیسټ ټیوب بیبي کوي کې شهوت نه هغه بزان له بغم کی نرشتم لیونه نه چی ادمره د خزي شهوت وي غریبي لکه ګوتې دی ور وړي به بور لګي به سړی ها سړی ته سلام زکه وې دا سړول کوي کني کې به سره د سړی بچی نه او خزي د خزه ولي وي خبره دې وې دا خزه لري اچھا جی مخکې راځي برحال و التقاء الختانين لفظ نه داسې معلومیږي چې د کوم ختنه کیږي چې د سړي ذکر د خزي فرج دی خدا څنګه ده ښا ځکه د خزي د دبر څخه ختنه غونه کیږي حالانکه حکم دا غیم دی التم چې التقاء وشي دا حکم بي لان العلاج في الدبر توجب الغسل وليس هناك ختانان يلتقيان ولو كان مقطوع الحشف يجب الغسل بعلاج مقدارها من الذكر دا خبرم کړي وکنه اجي دریم نمبر والحيض حيض نه بسخه والحيض حيض نه چوزي ګوره اي الخروج منهما والنفاس دول نوزي د څلورم شو بیو مسله ده چې حيض نه خزه اوزي غسل واجبيږي نفاس نه اوزي غسل واجبيږي کنه توجه جي الا بغسل واجبيږي چې وخت صلات په تیریږي او که غسل ونه کوم منتقضا کیږي نو دوه راي دي ورای دا د امام کرخی او د عراقیین ورای دا چې څنګه یجب الغسل بالانقطاع اچھا جی الټه می ویلو د بخاریین ورای دا د بخاریینو چې څنګه انقطاع وشي هیڅ بند شي بس غسل واجب شو او د امام کرخی او د عراقیین ورای دا چې انقطاع وشي او منځ واجب شي په دې وخت کې غسل واجبېږي راځي صورت مسله به بیان کو سمره اختلاف به فکر روزي نور را وخت له سار کې هیڅ ودرېدلو دی وخت څه مون نشته کنه تر مسفخه ما پورې انتظار کوي ګوننګاری کی کنه بخاریین دی ورای اداره چې ګوننګاری کی څنګه چې انقطاع شوی وړارک به غسل کړي او نور په نزنه ګوننګاری کی ځکه مون په واجب شوی نه د تر زواله پورې وای شولې به احتیاط هم بده کې ریخه او اول مختار بخاریین رایت مختار ویلې د صرف انقطاع کې کجی نوع ثانی د غسل مسنون بیان کې شروع کې مونږ ویلو وسن رسول الله صلی الله علیه وسلم الغسل للجمعه یوه د جمعې لپاره یو د عیدینو لپاره یو د حرام یو د عرفه د بیان مخکې کړو الګ حدیث کې خرازی الغسل
واجب ویلی دی الغسل واجب للجمعه غسل الجمعه واجب غسل د جمعه واجب دی قصر څنګه نو لیسه واجب به معنا د ثابت دی را بار بار راځي کا او یا منګ دی قاعده پټ قاعده بګی پټ کو مسله کو یا مسله دا ده چې لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حدیث ترمذی امام ترمذی ذکر کړی دی شروع کې با خلق ذمہداری کوله او به جمعون لرال جمعه چتونه بم لندو خلی شوی بو اخیری خاوري به خلی به شو بدبی به تتله حکم دار علی فلیغتسل یا غسل الجمعه واجب به شکل فراخیر اعلی او بدبی خبر ختم شوله به د قسم ختم شوله لکه عثمان رضی الله عنه چراله که تاسو خیلی عمر رضی الله خطبه ویلا او داس می کولو ولی لیټراله او داس می کولو کوی لا او داس هم دی کولو غسل نه دی کړي بهم کې نستلو یګی کنه او من توزع يوم الجمعه فبها ونعمت ویلی او من لا فلا حرج او عقلی وجه ویلی شمولې شی بعد ټول قسم غیب پورې وکړه انتهاء الحكم لانتهاء العله ترڅو چې علت په حکم وی ځکه موږ ویلي حکم وجودن او وجوبن موقوف علت معنی وخت ویل کنه او چې علت نه به حکم هم نه علت هم دغه او چلته بدبیت لاله چې هغه کله ختم شول نه به وجوب غسل قسم ختم شول برحال واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال او احتمالات بکراله چې احتمالات بکرال نو دا حدیث چې فلمن اتى الجمعه فليغتسل او یا غسل واجب د جمعې لپاره احتمال بغیراله او احتمال جراله بطل الاستدلال د وجوب ته اوس نشي کوله ولې سبت دلان دی نحوی قاعده لیکلې ده غسل الجمعه غسل الجنابه ده بغین د زمې سره وي او غسل المیت او غسل الصوب دلته بغین معنی فتحه وي نو موږ ته یو قاعده بیان کوم بکله فتحه وایو کله بزمه وایو سوچتم داغي جوابداري مولوی صاحب ضابطه ذکر کړي اذا عذبت الى المغسول کچري مغسول ته اضافت کې مضاف الیه مغسول وي خپل نو به فتحت فتحه به ورکه لکه میت مغسول لیکنه کپڑا مغسول ده نو غسل المیت غسل الثوب مغسول ته اضافت شو او که غیر مغسول ته اضافت کیږي لکه غسل الجمعه جمعه مغسول نه ده یا غسل الجنابه مغسول ده نه ده نو بده وخت بوله به زم ورکه خبر زين کې پرې وته والعيدين والاحرام وعرفه اخیری جزئیه بیانې مزي او ودی کې غسل نشته بده کې بودس وی مزي چاته ویل کېږي نو دام زين کې کینه وي دام سپینی وبوي رقيق النرم وي هغه منی والا پیړ وي او دا اوزي يخرج عند الملاعبه کله چې غزي سره خو دی خو کې به دا اوزي انا رجل مزع حدیث میاد ده کنه ودی چاته وي دایم تعریف کوي دم زیړ یو به غلیظ لکه د منی پشان ويخرج بعد البولوزي له دوړو حکم یو ده کپڑے سره ولګي ګندګيږي او د سور سره ماتيږي او د سپکه الله پاک دې عمل کول توفیق پیرای کړي هیڅ وګد شو څنګه